بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو محصلینو تیر ساعت کې په کیو ټیوبولر نیکروزس باندې خبرې کړې وې. راځو نن ورځې درس موضوع چې ده هغه پایلونیفرایټس باندې خبرې کوو. پایلونیفرایټس چې په دوه ډوله دی، یو ته وایي اکیوټ پایلونیفرایټس او بل ته وایي کرانیک پایلونیفرایټس. نن په اکیوټ پایلونیفرایټس باندې غږیږو. اکیوټ پایلونیفرایټس. acute pyelonephritis acute inflammation of tubules and interstitium، یعنی د ټیوبولونو او بین النسجي نسج حاد التهاب ته acute pyelonephritis ویل کیږي. acute inflammation of tubules and interstitium د ټیوبولونو او بین النسجي نسج حاد التهاب ته acute pyelonephritis ویل کیږي. یا infection of the kidney، لنډ مختصرا وایي چې infection of the kidney د ګردې انتان، ساده اصطلاح باندې د ګردو یا پښتورګو انتان ته پایلونیفرایټس ویل کیږي، چې انتانات معمولا د درې لارو څخه ګردو ته ورځي. یعنی روډس اف انفیکشن انتان له کومې لارې څخه ورځي؟ تر ټولو معمول لار چې انتان ګردو ته ځان رسوي هغه اسنډینګ انفیکشن یا اسنډینګ روډ دی. ascending roads یعنی ښکته خوا د اهلیل، مثانې، حالب او ورپسې پورته د فلویس په طرف باندې د انتاناتو تګ یا اسنډینګ روډز چې دی هغه د دې عمده لامل ګڼل کیږي. چې انتانات وی د ښکتنۍ لارې څخه انتانات چې پورته دغه په طرف ځي، د پښتورګو په طرف ځي، دې لپاره موږ یو شمېر ریسک فاکتورونه لرو چې ښځو کې کم دي، یا مثلا په ولادي ډول چې ویزیکو یوریټر ریفلکس ولري، دغه به وروسته بیا ریسک فاکتورونه ووایو. خو معمولا یا تر ټولو کامن لار چې کوم ده هغه کامن روډس، هغه اسنډینګ روډس ده. او د دې څخه علاوه د وینې له لارې یعنې هیماټوجینوس یعنې وینې له لارې هم به کیدلی شي چې انتانات ګردو ته ځان ورسوي. خو دغه د وینې له لارې د انتاناتو ورتګ دا لیس کامن دی، داسې ډېر معمول نه ده. بل دا چې مستقیما یعنې ډایرکټ مستقیما خو چېرته ګردو په ساحه کې مثلا شخص د یو تروما سره مخ کیږي، نه هم کیدای شي چې انتان ګردو ته ورسیږي. دریم چې دی هغه ډایرکټ، چې دا هم ډیر ریر او کم واقعیت لري. انتانات چې دی هغه د درې لارو څخه ورځي: اسنډینګ روډس، هیماټوجینوس او ډایرکټ. بل راځو هغه انتانات چې د ګردو د انتان لامل کیږي یا پایلونیفرایټس ورکوي. په دغه ډول کې تر ټولو معمول او کامن انفیکشن چې دي په دې کې هغه ایکولای، یعنی کوم انفیکشن دي؟ انفیکشن یا انتاناتو کې 90% واقعیاتو کې ایکولای یا اسچرچیا کولی. ایکولای د پایلونیفرایټس یا مجموع کې د بولي لارې د انتان 90% لامل ګڼل کیږي. 90% لامل د بولي لارې د انتان او بالخصوص د پایلونیفرایټس هغه ایکولای دی. د دې څخه علاوه انټیروکاکس پیکالیس، سټافیلوکوکس Staphylococcus aureus. همدارنګه
کلیبزیلا انتانات فروټیس دا هم پکې رول لري یا ګرم ګڼل کېږي. کلیبزیلا همدارنګه فروټیس مختلف انتانات دي، خو تر ټولو معمول او کامن چې دی هغه ایکولای دی، خصوصا په زیات عمر کې یا اډولټ کې چې دی معمول لامل یې همدغه ایکولای ګڼل کېږي. راځو د پایلونیفرایټس لپاره ریسک فاکتورونه وایو، یعنې کوم فاکتورونه دي چې د پایلونیفرایټس لامل کېدی شي یا ناروغ پایلونیفرایټس ته مساعد کوي، یعنې هغه ریسک فاکتورونه چې د پایلونیفرایټس لپاره زمینه سازي کوي عبارت دي له ریسک فاکتور. ریسک فاکتورونه د پایلونیفرایټس لپاره یو دا دی چې یورینري ټرکټ انفیکشن دی، یعنی یو ټي آی مخکې له مخکې نه که چېرته یو شخص یورینري ټرکټ انفیکشن ولري، د بولي لارې انتان ولري، دا وی د پایلونیفرایټس لپاره زمینه مساعد کولی شي. بل ښځینه جنس فیمیل نظر میل ته وی دا زیات مساعد دی پایلونیفرایټس او د بولي لارې انتان ته، چې دا هم خپل دغه لري ځکه چې یو په ښځینهو کې هغه د دوی هغه حلیل چې کوم دی لنډ دی او انفیکشن ډېر زر داخلیږي، یعنې اسینډینګ روډ کې دی زیات مساعد دی ورته. بل پریګنانسي چې ځکه ښځینه جنس وی هم د پریګنانسي یا د بار امیدواره کېدو له کبله هم د یوې د بولي لارې انتان ته پایلونیفرایټس ته مساعد دي. د هغه ناروغان یا اشخاص چې ډیابیټس مرایټس باندې اخته وي، د دې څخه علاوه امیونو سپریشن وي، مجموع کې امیونو سپریشن یا معافیتي سیستم یې ضعیف وي یا معافیت هغه دواګانې استعمالوي چې معافیتي سیستم کمزوری کوي. د دې څخه علاوه بل عمده شی چې خصوصا په ماشومانو کې د پایلونیفرایټس او بولي لارې د انتان لامل کېږي هغه ویزیکو یوریټرل ریفلکس څخه عبارت دی، یعنې کله چې ویزیکو یوریټرل والف غیر مؤثر ډول بندېږي یا کافي مکمل ډول نه بندېږي، نو یو څه اندازه یورین له مثانې څخه د حالب په طرف باندې ریفلکس کوي او پورته حویزې ته ځان رسوي چې دغه بار ریفلکس په دغه بولي لاره کې او خصوصا بولي لاره کې د انتان د رامنځته کېدو لامل کېږي. بل راځو په کلینیک باندې مختصر رڼا اچو چې کلینیک له نظره پایلونیفرایټس ناروغان په کوم شکل سره څرګندېږي. د کلینیک له نظره چون یو انتاني پیښه ده، نو ناروغان پکې د انتان نښې نښانې لري. کلینیک یو کلینیک له نظره ناروغان وی تبه لري، فیور، لنګ پین یا کوسټو ورټیبرل پین دا لري لنګ پین. بل د سیسټایټس اعراض علایم لکه مثلا ډیسیوریا فریکونسي ارجنسي دا لري، ډیسیوریا فریکونسي ارجنسي له دې څخه شکایت کوي. بل په ناروغانو که چېرته یورین وکتل شي معایناتو کې دې کې به WBC کیسک موجود وي. نو بل د دغې پایلونیفرایټس په مارفالوجي یا ظاهري شکل دې باندې خبرې کوو. مارفولوجي له نظره وی په دې کې دغه انټرسټیشل برخه کې چې دی یو تقیحي التهاب موجود دی په فچ شکل، یعنی فچ انټرسټیشل سوپریټیو انفلامیشن. مارفالوجي یا ظاهري شکل له نظره که موږ وګورو نو په دې کې فچ انټرسټیشل سوپریټیو انفلامیشن به موجود دي، یعنی په بین النسجي ساحه کې به په محراقي شکل تقیحي التهاب
دا موجود وي. بل دا چې انټرال ټیوبولر اګریګیشن اف نیوټروفیلز، یعنی ټیوبولونو په داخل کې به نیوټروفیلونو اګریګیشن کړی. اګریګیشن یا دا معنی چې ټیوبولونه په ټیوبولونو کې به نیوټروفیلونه راجمع شوي. intratubular aggregates of neutrophil. بل دا وی چې په فایلونیفرایټس کې د ټیوبولونو کې د نیوټروفیلونو راجمع کېدل یعنې نیوټروفیلونه به پکې موجود وي. بل ټیوبولر نیکروزس او د دغې سره یو ځای انټراټیوبولر اګریګیټس اف نیوټروفیل جمع ټیوبولونو کې به نیکروزس موجود وي. ټیوبولر نیکروزس به موجود وي. د دې څخه علاوه بل دا چې زیاتره وی upper and lower folds اخته کوي. mostly involves upper and lower pole، یعنی پورتنی قطب او ښکتنی قطب به اخته وي. بل دا چې بین النسجي ساحه کې به تقیحي التهاب موجود وي او ټیوبولونو کې به نیوټروفیلونه راجمع شوي او ټیوبولونو کې به د نیکروزس نښې موجود وي. بل د اکیوټ فایلونیفرایټس په اختلاطاتو باندې خبرې کوو چې اکیوټ فایلونیفرایټس کو تداوي نشي، بدون له تداوي هم داسې پاتې شي. کوم اختلاطات ورکوي؟ یو اختلاط وی هغه دا ده چې کیدای شي په ګردو کې پس راجمع شي یا پایونیفروزس ورکړي. کمپلیکیشن یې لکه مثلا د په ګردو کې د پس جمع کېدل پایونیفروزس. بل دا چې کوم دغه شان دی بې تداوي پاتې کېږي، کېدای شي پیرینیفریک ابسې ورکړي. پیرینیفریک ابسیس. د دې څخه علاوه فایلونیفریټک سکار دا شاید وی رامنځته شي. فایلونیفریټک سکار. همدارنګه د فایلونیفریټک سکار څخه علاوه پاپیلري نیکروزس دا شاید رامنځته شي. پاپیلري نیکروزس چې دغه اختلاطات معمولا په هغه اشخاصو کې رامنځته کیږي چې یوراینري ابسټرکشن ولري او یا هم ډیابیټس ملایټس باندې اخته وي.